عزتمندو همدغه شانتي چې په دې پوه نه شوه بل میټینګ یې وکړو و یاره په دې مسلمانانو کې چې کوم دا کمزوري دي غلامان دي همدغه شانتي د مال او دولت نه کمزوري دي وایي موږ به چې کوم دی په دې باندې لږ ظلم شروع کړو نو دغه شانتي په هغوی باندې ظلم شروع کړو په آخره کې ډېر زیات تنګ شو تقریبا 11 کسان سړی 15 زنانه دا چې کوم دی حبشې ته هجرت وکړو لاړو د حبشې چې کوم بادشاه په هغه ټایم کې نو هغه ډېر زیات چې کوم دی خوشحاله شو ځکه د مکې خلکو یو حیثیت و د مکې خلکو یو مقام و مرتبه و په هغه ټایم کې ځکه چې د ټولې دنیا نه به خلک راتلو مکه کې به عمره کوله عزتمندو همدغه د حبشې بادشاه ډېر زیات مراعات ورته ورکړل کورونه ورته ورکړل ورته ویې تاسو زما میلمانې او زه چې کوم دی په دا ټایم په حبشه کې خپل ژوند کوئ بیا دوی ته یو پروپیګنډا وشوه چې د مکې خلک ټول مسلمانان شوي دي نو دوی واپس چې کوم دی مکې ته لاړه او چې هلته لاړه چې ویې کتل دا خبره دروغ وه خو په دې کې هم د الله تعالی یو خیر و په هر یو کار کې د الله تعالی خیر وي مثلا انسان باندې څه تکلیف راشي مصیبت راشي نو په دې باندې چې کوم دی ناشکري نه ده پکار په دې باندې صبر پکار دی په دې کې به د الله تعالی خیر وي ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي دا د قرآن فیصله ده ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الله رب العزت فرمایي زه به در باندې ازمایش او امتحان راولم کله به در باندې چا یره راولم کله به در باندې لوږه راولم کله به در باندې تند راولم دا ټول امتحانات دي په دې باندې ناشکري نه ده پکار صبر پکار دی وبشر الصابرین او الله رب العزت په آخره کې څه وایي زیر ورکړه صبر کوونکي ته په دې کې الله تعالی یو امتحان خو بهرحال خیر پکې هغه صحابه کرام چې رالو مکې ته نو د مکې مسلمانان چې کوم وو هغوی ته د حبشې د بادشاه صفتونه وکړه چې حبشې بادشاه ډېر ښه سړی دی موږ سره ډېر ښه سلوک وکړو موږ له کورونه راکړه مراعات یې راکړه او موږ یې داسې د میلمنو په شان چې کوم دی وساتلو نو بیا په دویم ځل چې کوم دی د مکې مکرمې نه تقریبا 83 کسان هغه سړی او 11 زنانه په دویم ځل باندې تیار شو حبشې ته راغلل بیا کافرانو یو میټینګ وکړو چې دا خو اوس موږ ته چې کوم دی نقصان دی ځکه دلته به خلک مسلمانېږي او حبشې ته به ځي دا مکه چې کوم دی شړګېږي عزتمندو بیا هغوی میټینګ وکړو یو 2 کسان یې تیار کړل او هغوی ته مختلف قسم چې کوم دی تحفې تحایف ورکړه چې تاسو ورشئ او د بادشاه سره چې کوم دا ناس کسان دي وزیران دوی په لاس کې واخلئ دا ټول تحفې تحایف ورته ورکړئ او بیا ورته دا ووایئ چې دا د مکې چې کوم دی خلک دي دلته راغلي دي او دلته په حبشه کې فساد خورئ دلته په حبشه کې چې کوم دی جګړې خورئ نو هغوی چې کوم دی راله همدغه شانتې د بادشاه چې کوم وزیرانو هغوی ته تحفې تحایف ورکړه بیا هغه وزیران په لاس کې واغستو بیا وزیرانو ته چې کوم دی دا خبره وکړه چې د مکې نه خلک راغلي دلته او دلته فساد خورئ نو بیا وزیران راغله بادشاه ته خبره وکړه چې بادشاه سلامت ستا په دې وطن کې داسې 80 کسان راغلي دي مکې نه او دلته ستا په ملک کې فساد خورول غواړي نو بادشاه حکم وکړ دا کسان ما ته حاضر کې 80 کسان صحابه کرام راله په دې کې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم دی را مخکې شو دې محل ته دننه شو هغه ټایم کې یو رواج دا و چې بادشاه محل ته به څوک راتله نو هغه ته به ښکته کېده نو دا 80 صحابه کرام دا خو مسلمانان دي په زړونو کې ایمان دی طاقت دی نو دوی یو کس هم چې کوم دی د محل کې ښکته نه شو
خنیخ چې کوم دی محل ته راله او وزیران ورته وایي بادشاه ودې کتل ستا دا محل چې کوم دی بې ادبي وکړه موږ راځو تا ته ښکته کېږو دا ټول چې کوم دی راله او دوی نیغ راله دا واقعي چې کوم دی فسادیان دي خو بهرحال جعفر رضی الله تعالی عنہ را مخکې شو الله رب العزت هغه ته فصاحت ورکړو او خبره شروع کړه ورته وایي بادشاه سلامت که موږ د دې غلامان یو موږ دلته را تښتېدلي یو موږ ورکه همدغه شان که موږ هلته قتل کړی موږ د دې قاتلان یو بیا هم چې کوم دی موږ ورکه بادشاه ورته وایي آیا دا تاسو غلامان دي نو دوه کسان ورته وایي چې نه آیا دوی هلته قتل کړی دی بادشاه ورته وایي نو دوی ورته وایي چې نه بیا په دغه ټایم کې جعفر رضی الله تعالی عنہ شروع شو خبره شروع کړه ورته بادشاه سلامت زمونږ د مکې خلک انتهایی په جهالت کې اخته وو موږ به چې کوم دی په وړو وړو خبرو باندې په کلونو جګړې کولې موږ خپل واړه واړه ماشومان به چې کوم دی ژوندي ښخول او موږ چې کوم دی بتانو ته سجدې کولې موږ به د هغې نه دعاګانې غوښتې موږ په جهالت کې اخته وو موږ په تیارو کې وو خو په موږ کې یو پیغمبر پیدا شو چې نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم هغه د الله نبوت ورکو موږ ټول چې کوم دی په هغه باندې ایمان راوړی دی او په هغه دین کې خوشحالي ده راحت دی سکون دی په دې کې د بادشاه چې خبرې واورېدې د جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي دا ټول کسان چې کوم دی دا زما طرف نه میلمانه زه په حبشه کې چې کوم دی ژوند تېروي عزتمندو بادشاه بیا چې کوم دی خط یې لېږلی نبي علیه السلام ته نبي علیه السلام ته وی چې زه مسلمانېږم بیا چې کله وفات کېدو نو په هغه ټایم کې نبي علیه السلام هجرت کړی مدینې ته خبر ورته راغی چې بادشاه چې کوم دی وفات شوی دی نبي علیه السلام صحابه کرام ځان سره کړی او ډاګې ته ووتل نو بیا چې کوم دی جنازه وکړه غیبانه خو بهرحال دا غیبانه نه وه جبریل علیه السلام دا کټ چې کوم دی زما مخې ته کېښودو ما ته ښکارېدو خو صحابه کرام وایي تاسو ته نه ښکارېدو